نه جوړو ځانه به خو بیولي نه جوړو پوهېږې که نه په خبره دویم نمبر مو تاسو کله څه زه یو تپوس کوم بیا به ټول جواب راکوئ مو چې شته راغلي یو چې شته خاتم ته خاتم چې شي دپاره راغلي یو ثواب مو وشي چې شی وشي دې دپاره یوه خبره کوم ښه دا عبرت والا خبره یې مو راغلي یو دې جماعته ته خاتم ته دې دپاره څه مو ثواب وشي عمر رضی الله زمانه کې یو سړی و د غرو اوسېدونکی و اعراب و څه کله راغله نو جماعته کې خبرې شروع کړي ځان سره یې خبرې کولې عمر رضی الله څه کوڼې سره یې وشته ویله څه بور وځئ څه اشاره یې وکړه څه کله بور ووته ورته یې کوم ځای اوسېدونکی یې څه جي د غرو اوسېدونکی یم یې څه که چیرې د مکې د شهر اوسېدونکی وی تو ورمېږ مو پرې کول ته نه یې خبر ته جماعته کې خبرې کېږي او بیا نیکۍ سیزي کوم کاس ته جماعته کې خبرې کوي دا دنه کسان به خبرې کړي خو دپاره نه خو دا خبره هسې عامه د حدیث والا خبره عمر رضی الله فرمایي نبی علیه السلام فرمایي کوم سړی جماعته کې خبرې کوي دنیوي خبرې هغې دشه نیکۍ عمل سیزوي لکه څنګه وچ لرګي اور سیزوي یو مثال دویم مثال یې داسې ورکړی لکه څنګه پکي څه ده پکي هغې سار ویښته څه کله کټ کوي داسې نیکۍ ختموي نو دې د وجې نه دا مو ټول کسان کبار جماعتونه راغلي وي که دې جماعته کې وي دې جماعته کې الله سره وعده وکړو چې انشاءالله که زه بیا پړخ ډزې کوم که نه زه خبرې نه کوم خبرې نه کوو که نه چوک چوک به نه کوي لاسونه اوچت خو جماعته کې نه نه چا سره وعده شوه که پړخ ډزې کوم که نه دنه کسې تیاره زه څه ډزې کوم که نه که ډزې کې باندې جماعته کې خبره نه کوو حتی کې کتابو دا لیکلي جماعته کې څه کله جامې نه پته کېږي منډه به نه وای منډه به منډې والا معنا ده ولې منډې والا ده جماعته آداب وي جماعته چې ده آداب وي نو دې د وجې نه دې خیال وساتو دویم څه کوم دی الله رب العزت د مبارکه میاشت د رمضان څه کوم دی دا تېره شوه او ډېره د لوی برکت والا میاشت وه که چیرې نور فضایل بیان نه شي دا یو فضایل دی چې قرآن کریم په دغې میاشتې کې نازل شوی او بله خوشخبری خبره اشرفی تانی رحمه الله لیکلی من قرأ قرآن چوک څه قرآن کریم په ویلوړې المنځه کې وي دیګې ختم خو وشه که نه چوک څه اول نه ویلوړ غلاس ودرېږي اول نه ختم کې شریک ماشاءالله ماشاءالله بس خاجمته کې یو نه دروغ ونه هسې عبرت دپاره یوه خبره کوم ښه اشرفی تانی رحمه الله مو دپاره دومره خوشخبري خبره د نبي علیه السلام ښه دی ذکر کړی کوم کال څه قرآن کریم تلاوت په ویلوړې یی په ویلوړې واورېده لکه کري صاحب یل مو واورېده په هر یو حرف باندې سل نیکۍ میلویږي سل ګناونه یې معاف کېږي سل درجې اوچتېږي و سړی سوچ وکړي شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته ایاته او دې کې څو حرفونه وو یاره ستر خاتم د دې سما ورڅه او چکې دپاره ستړی نه یې هسې ګپ شپ دپاره ستړی نه یې او دې کې څه کوم د تلاوت دپاره ستړی یې خو دا د شیطان والا یو چال وال د موږ ګاټو نه خطه کوي او بل څه کوم دی چې یې څه سل نیکۍ میلویږي سل ګناونه یې معاف کېږي سل درجې اوچتېږي په یو حرف باندې او دې څو حرفونه ویلو او بله خافظ صاحب خو سبا کې یې څه اشرفي تن رحمه الله لیکلي څه سبا کیل دا نفل دی تلاوت کول نفل دی اورېدل یې فرض دی دا ورځ ته کسانو ته لوی اجر میلویږي ځکه چې ورځ خافظ صاحب خو لګیا وي ستړېږي نه هغه خو خپله مشغول وي دا ورځ ته کسانو ته تکلیف دي د وجې نه اجر هم ورته زیات میلویږي او بله خبره رسول الله مبارک نبی علیه الصلاة والسلام حضرت عایشه فرمایي چې کله رمضان داخل شه نبی علیه السلام به درې کارونه کولو شد مزاره لانګې به ټیټ کړه کله چې موږ تاسو دا کرکټ مرکټ کوو نور کارونه خو دین کور الله دې مو وکړي موږ باندې څه کله موږ یا منډه وایو یا کرکټ وي اول ورته ځان رډي کېده باګه ماګه ورته ټیټ کړو که نه ځان ورته رډي کړي چې یاره منډې دپاره زه بیا تیار وم نو نبي علیه الصلاة والسلام کې نه یاد دغه اوس ځان یې به تیار کړه یوه خبره او دویم نمبر و ایقظ اهله خپل کور والی به ټول راویښولو څوره بیبیانې وي که نه ای بیبیانې ای حفصې ودرېږه اوچته شه دا د خوبونو والا میاشت نه یې ای عایشې اوچته شه دا د خوبونو والا میاشت نه یې تا 11 میاشتې خوبونه وکړو اوس د خوبونو والا میاشت نه یې اوچته شه اوس د عبادت والا میاشت دی فضل عمل کې زکریا صاحب لیکلي یې څه دا به طور نعمت زته یې څه مو والا زنانه
کور والا زنانه سارا د کار بار مودرنا بیت یلا کار بار نه فارغ پر شمه پای بدایرا روجمات تیروا مو فارغ نه یو سارا د کار بار شل سپاری به تلاوت کول او مو تاسو زنانه څو سپاری تلاوت کوي ها زنانه خو پرګد لري نه چو ختمه روزه پرې کړی دی لاسی پرې چوک یې لاسی پرې نه نه به چکه چوک وکي بیا ټیم پاسه څو وشي بیا خوبونه الله اکبر دویم نمبر دریم نمبر خبره واحیا لیاله ټول شپه به وی خطیره ولا شپه مو وی خطیره و د جامع کې چوک شپه نه تیرې لاس وچات ټولې تیرو کنه تیرو شپه خو تیرو خو په چی شي تیرو په غاب شپ باندې یا په چا کې باندې خو په چی شي باندې شپه تیرا ولا عبادت باندې ځکه چې دا مکمل ویږي نه اوس کوم د رمضان مبارک میاش ډیر کسان دغه جماعت کې یا مونږ مخلوقي ډیر و تیرې روشي دی روشي کې شته نه کولته به دروژه چو باندې روشي او بل څه کوم دي دا درې خبره بل خبره دغه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سموته جبرائیل علیہ السلام راغله ته خیره وکړه زه خیره کوم تور باندې امین یم حالانکه رسول الله مبارک کتابونه لیکلي دي یور علی رضی الله فرمایي یا رسول الله مکفرون نه ډیر تنگ شو خیره ورته وکړه ادعو المشرکین خیره وکړه په دعا وکړه خیره وکړه څه د خدای د تبو برباد کی نبی علیہ السلام فرمایي لن ابعث لغانا وانما بعثت رحمتا ز الله خیرو د پر نه ورستواله ز رحمت للعالمین رستواله خیره نه کوم او دی رمضان کی جبرائیل علیہ السلام یې ته خیره کوم تور باندې امین یې نبی رسول الله دې ونیر ته تما کومه کو خیره ما کومه ماته نه ویل ته امین خو دې ولی ځکه چې مبارکه د رحمتونو والا میاش د برکات والا میاش د رحمتونو د انوارات والا میاش او مو تاسو باندې لایات راشي حالات تشي هغه کاس ته مبارکه میاش تور باندې تیر شو دی مغفرت ونشه دی جامع کې چوکېل شي ته مولا مغفرت شوی وي ها چوکېل شي تبلیغیان یې شي نور خانه مې څه چوکېل شي ځان شو یاله خدای خبر څه کړی وي غیبات هم بکړی دروغ هم ویلی وي روشام بچګي مود حالات تشي هغه کاس ته مبارکه میاش تور باندې تیر شو دی مغفرت ونشه او دویم نمبر دا ډیره برکت والا میاش دی تور دی پوتی دی دکې مو اعظم اراده وکړو چې ان شاء الله د بقایه څوک دي د لاس ور دي پوتی دي دا چکو نه لغنه ځون فریض وکړو د فضول خبرونه د په عبادت کې تیر کو او حالانکه یو تفسیر روح البیان یو تفسیر دی هغه کې لیکلي موسی علی السلام یو الله سره خبرې کولې بی ویل یا الله ته هم ته ډیر عزت وکړه د څه عزت پات بل مونږه باد چوته ور کوي ویل څو موسی علی السلام اخیری امت رسول الله مبارک امت هغه څه کله روشماتي په وخت کې لسونه اوچات کی دوا کوي موت او منس کی او یا زره پر دي او نبی علیہ السلام امت څه کله لوس اوچات کی دا یا زره پر دي اوچته سوره خوش قسمتي خبره او بل څه کوم دي خاتم په وخت کې دوا کوي نو دا اعظم اراده وکړو چې ان شاء الله د بقایا ورځي د اعتکاف ولا ورځي دي او د کې اعظم اراده وکړو چې اعتکاف کې نارینه هم کې نه زنانه هم کې نه او کوم کسان دي دا لاس ورځي اول لاس ورځي د رحمت دویم د مغفرت او دریم د ور نه د خلاصېدو ته تور په رحمت او ونشه تو باندې مغفرت او ونشه تو ور نه خلاص یعنی باج نشوي نو تو نه بد قسمت کس بل چوک نه وي لکه یو شاعر یې کنه باران د سرو سپینو وریږي زبد قسمت پورته تشه جوړې وړم یو عالم زکریا سے مثال بیان کړي یو نهر وی د شرباتو ولا نهر وی بیا یو سړی وی هغه غوړې باندې نوس وی راته لوس یا کور کوي او دې کې ورسره جوم وی جوم پیژنې جوم ګلاس دا غا ورسره وی او دې کې تاندې نمبر شي نو ار سړی ورته لګت ور کوي دا خدای او خلک ته خدای نور امر دور کړ ته دور نه پي دي خلاص په دې ټیټ کړو د درې شربات ګلاس په دې کله و تاندې نه بمړ باج شوی وي آمدار کې اشرفیتانه خو لګي چې د میاش مبارک میاش ته شربت ولا میاش ته د رحمتونو ولا میاش او مو تاسو څنګه پوسه تاندې نه څنګه مو تاسو مغفرت ونشي نو دې د وجه نه د اعظم اراده ټول کسان وکړو عبدالقادر جیلانی رحم الله فرمایي چې رمضان کې 15 حروف دي څو حروف دي ر میم ضاد الف نون څو حروف شو 15 دا 15 حروف کې 15 خبرې اشاره کوي رمضان یې رمضان رضوان الله رضی کولو میاشت الله دا اے انسان نریناو زناناو دغه کې الله رضی کا او میم کې د محبت الله
الله سره محبت وکا کله ته الله سره محبت وکي الله به تو سره محبت وکي او دریم نمبر دوات معنا ضمانت الله یې ته مولا خبره کوزه تو ولا سیمه وریونګ نه کرونا بیا نشته بیا مصیبتونه نوي خو ته مورزي کا مو کور ولا کوا الف معنا الفت محبت او نون ولا بیا نور ته کله دا څلور خبره وکي نو تاسو زړه کې به الله نور پیدا وکي او بیا سوال کوا بیا د الله پوره کوي نو ان شاء الله ازم اراده وکړو کنه اوله خبره دا چې مته کې بیا فضول خبره دوره نه تو شروع چپ وړیا جماعت خو تا کنه ولې زناور خو نه درغله کله ده دې چوک زناور شته ده تو دې جماعت نه هر سړی پیږي ته جماعت خو دینه مخکې مو خبر نه و دا وړو مولا مو ته ډیر بیانونه کوي خو الله دې مو تاسو کې عمل کولو توفیق نصیب کړي معارف العرفان لیکلي د یو تفسیر دی خبره کو بیا دا وکړو اغه لیکلي دي معارف العرفان اغه لیکلي ته صحابه کرامو یولس یا دولس تپسونه نبی اسلام نه کړی دي تو تپسونه یولس یا دولس يسألونك عن اليتام يسألونك عن الأنفال یولس یا دولس بیا تفصیل لیکلی د یولس دولس بیا دوله ټیم کې د دوله لکسي سوالونه غیت وجه ورکې دغه وا چې صحابه کرام څخه کله بیانته کې نستو ته په توجه سره کې نستو او دې کې سی ویلو و دې کې په اکثر شپېتو کول ولا کسان نشته دي ډیر شو ولانشته پینځو ډیر شو ولانشته شته کنه پینځه دیش مسالې چوستا ویلوس وچات چوستا پینځه دیش مسالې چوستا نزده شپېته مسالې ده چې تو کول کې یو مساله زده کوله کنه نو پینځه دیش کوله ته عمر نو پینځه دیش مسالې ته زده وي خو موږ روشو بس پاتې نه لګيږي چې حساب ده نو د دې وجه نه صحابه کرامو کې دا پنځه خبرې وي خبره به اول وریدله دویم نمبر بس د کوله او دریم نمبر عمل کې راوستله او څلورم نمبر بل تر رسول نیت به کول نو ان شاء الله مو اعظم اراده کوو کنه اوس په کوم دي ان شاء الله دې کې به کوم کا سوري امیر صاحب د سورزي څنګه چل شوی ده تاسو نو سورزي نه کېدلې دي ها بیا چوي را ان شاء الله نا کسان به چوک وي ان شاء الله بیا دا وکړو ماشاءالله یو دوا شو درې شو څلور پنځه ماشاءالله او چوک ستونه څه ولې کنه ولا چوک نشته کنه څه ودرې هيا دا چوک لګل ولا نشته ودر کړه نه مګل او څه خافو دای ته دالار په دې ته قبول شي کنه وې څه دا نه ما وکړه ها خیر خلاصي ودی کړی ما شاء الله اول د دې څه په دې کې ودی سر دې ولا پوسو ما شاء الله لیکه ما شاء الله خالد برجو کو ان شاء الله بس به دا وکړو هغه ولګه او دا انصاف مرور ده سليمان سليمان برجو کو ان شاء الله ما شاء الله دا ولګه برجو کو ما شاء الله دا ما ولګه اسماعیل ما ولګه او ان شاء الله دوجمتونه وګوزو ښا محلا دې کسون دې ان شاء الله برجو کو زد شان جماعت هغه ولګه ما شاء الله اشجار ورود الیاس هغه ولګه ما شاء الله دوجمتونه ته یریږي الله خوش قسمت د اخیری لاس دې پوتې دي کنه صدیقي واه سرزا ولګي نه سره